बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यो ज़ोलिबिया बाइट पल्स लैब करता खुश आमदीद हर कले वयमा नन डेर इम्पोर्टेंट टॉपिक थे दिन उड़ान मंग वेलू बैच प्रोग्रामिंग यानी बैच मॉनिटर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चपा आगे के मुंग सरसू टोल प्रोसेस टोल जॉब्स बा यो ग्रुप शो अवागा ग्रुप पचिकम दे आ मॉनिटर तो वर्क रेशो मॉनिटर बती यो रुचता यो बती रुचता प्रोसेस को बा अच्छा نو دا خو ټیک وه دغه ساینټیسټ خو دا ډېر ښه وه چې ساینټیسټ به یو ورک نو ګنټه به هغه نه خپل پنچ کارډ یې سمولی او بیا به یې ورک کو خو مسله پکې دا وه که فار اگزامپل یو مونیټر یو پروسس روچت که نو هغه دوران کې که هغه پروسس ته د انپوټ ضرورت و او هغه انپوټ پسې ګرځي ویټ کوي نو دغه دوران کې دغه بیچ مونیټر چې کوم دی بل پروسس نشي روچتولی نو چې کله بل پروسس نشي روچتولی نو مونږ سره سی پی یو بیا آیډل شو او زموږ مین کانسپټ دا دی زموږ مین ګول دا دی چې موږ به سی پی یو خامخا یوټیلایز کوو او بیزی ساتو بس دا پوینټ په ذهن کې کېږدئ هلې به موږ وایو چې دا اپریټنګ سیسټم ټیک دی اچھا نو دې نه پس چې کله موږ دغه پرابلم ابزرو کړو نو موږ رالو ملټي پروګرامینګ سیسټم ته اوس د ملټي پروګرامینګ څه ته وایي نو ګوره دا بس داسې اپریټنګ سیسټم و چې په دې کې موږ څه کوو سی پی یو ته هم هغسې جابز مونږ چې کوم دی ورکو سیورل جابز مونږ چېرته وروړو ریم ته وروړو ټیک شو اوس ریم ته مونږ بلها جابز وروړل بلها پروسس وروړل دې ته جاب پول هم وایي اوس سی پی یو دې نه یو چې کوم دی راوچتای ټیک شو نو دغسې خو د هم و بیچ هم و خو دلته یو څیز دی چې CPU always has one job to execute. CPU سره به هر ټایم یو نه یو پروسس موجود وي ایگزیکیوشن په دوران کې څنګه لیټ سپوز کو CPU چرته یو ځکه یو جاب پروسس کو هغه پروسس ته چې کوم دی د انپوټ ضرورت یا آوټپوټ ضرورت نو هغه CPU به هغه ټایم سو کی هغه به یو ویټ سټیټ ته بوزي چې ته په حال انپوټ په انتظار کې زببل پروسس سوچت کم او هغه به ایگزیکیوټ کم نو بیا که هغه ته انپوټ ملو شو او د سی پی یو هغه پروسس ایگزیکیوټ کړو نو دوباره به راوالي کني نو سی پی یو هغه انتظار نه کوي سی پی یو بل پروسس روچي بس this is the one main difference between the batch programming and multi programming کلیر دی ملټي پروګرامینګ کې موږ سره سی پی یو چې کوم دی بل جاب ته سویچ شي که چېرته کرنٹ جاب س ویټینګ یا د انپوټ یا د آوټپوټ په انتظار کې نو دا موږ سره ملټي پروګرامینګ تاسو دلته کتلی شئ چې سنگل پروګرام کې کیپ سی پی یو ډیوایس بیزی آل ټایم لکه دا ممکنه نه ده چې یو سنگل پروګرام سی پی یو همیشه بیزی وساتي ولې هغه پروګرام ته پروسس ته بس ضرورت راځي د انپوټ آوټپوټ نو مې موږ چې ملټي پروګرامینګ سی پی یو یوټیلایزیشن انکریز کوي ځکه چې ملټي پروګرامینګ کې موږ سی پی یو ته د اجازه ورکو چې دی یو پروسس ته کو ویټ کوي نو بل پروسس ته ایگزیکیوټ کا سمپل کانسپټ دی دینه بس بیا موږ سره یو بل اپریټنګ سیسټم راغی چې هغه ته موږ وو ټایم شیرینګ کې داسې آسان کانسپټ دی چې په دې کې موږ سره سیسټم به یوي خو ملټي یوزر استعمالولی شي ملټي یوزر مطلب هر یوزر ته یو خاص ټایم سلایس ملاويږي چې ته به دومره ټایم لپاره خپل پروسس ایگزیکیوټ کړي یا د یوزر په واسطه even this is like ټول پروسس دی هر پروسس ته کوم دی یو خاص ټایم ملاويږي او هغه ایگزیکیوټ کیږي خو کمپلیټ نه ایگزیکیوټ کیږي څنګه لکه داسې لیټس سپوز موږ سره پروسس سوري سلور دی یوزر سلور دی دا خپل کار دی خپل پروسس دی نو ټایم شیرینګ سیستم کې څه کیږي ټایم شیرینګ سیستم کې موږ سره هر پروسس ته هر یوزر ته 3 سیکنډ لیټ سپوز ملو شو نو چې کله پروسس A 3 سیکنډ ایگزیکیوټ شي نو بیا به پروسس B ته لاړ شي سی پی یو پروسس B 3 سیکنډ ایگزیکیوټ شي بیا پروسس C ته پروسس C 3 سیکنډ ایگزیکیوټ شي بیا پروسس D and واپس په بیا راشي پروسس A به بیا نیکسټ چې څونه پاتې ایگزیکیوټ کی او بیا پروسس B نو دې طریقې سره هر پروسس ته داسې لګي چې یعنی ماته سی پی یو کمپلیټ ملو دا کمپلیټ سیستم زماره کمپلیټ سی پی یو ما چې کوم دی پروسس کوي ایگزیکیوټ کوي نو دغه ته وو ټایم شیرینګ سیستم ټیک شو د سی پی یو ایگزیکیوټ ملټیپل جابس بای سویچینګ امونګ دیم په هغه کې سویچینګ کوي د یو نه بل ته په یو ټایم کې ملټیپل جاب ایگزیکیوشن کې روان ټیک شو په دې کې موږ سره یوزر او د سیستم ډایرکټ کمیونیکیشن دی لکه یوزر ته دا څه کوي چې زما پروسس دا ټایم کې سی پی یو هغه سره ایگزیکیوټ کوي The time sharing system allow many users to share the computer simultaneously. نو دا time sharing چې کوم operating system دی نو دا یوزر ته allow کوي چې هغه یو کمپیوټر په شیر کې باندې استعمال کړي لکه اړ یو خپل پروسس ورواچو اړ یو بس پدې کې دا کې زما غره نه کېږي ټیک شو
او دا سی پی یو چې کوم ټایم کې سوئچ کیږي بل پروسس ته نو ټایم ډیر تیز وي د سی پی یو لپاره نو دوی ته داسې نه محسوسيږي چې دا چرته د بل چا پروسس کوي بس سمپل چې کوم دی یو الوژن شان کریټ شوی دی چې هر یو چې انډیپندنټلی رواني کار کو د ایگزامپل چې کوم دی مین فریم چې کوم د ملټي یوزر سیستم یونیکس یا ملټیکس وی ایمز ورچوال ماشینز چې کوم تاسو دا کتی شي اچھا problems for the case of time sharing okay the problem is the system must have memory management and protection ګوره چونکه ته اوس ملټي یوزر یا ملټي پروسس په یو ټایم کې ایگزیکیوټ کوي نو په دې کې د میموري منیجمنت او د هغې د سیکیورټي یو غټ پارټ راځي څنګه طریقې سره چې ته د هر یو پروسس د هغه چې کوم ځای کې هغه ایگزیکیوټ شو کوم ځای کې سټاپ شو کوم ځای کې هغه څومره انسټرکشن ایگزیکیوټ شو دا ټول میموري کې ساتل دا مینیج کول د هر یو پروسس په یو ټایم کې دا ډېره ګرانه ده بل د هغې پروټیکشن چونکه تا 15 یوزر په یو ځای ایگزیکیوټ کړی نو آیا هغوی چېرته د یو پروسس یو پارټ په بل پروسس کې چې کوم دی چېرته میکس نشي نو دغه سیکیورټي یا یو یوزر د بل یوزر پروسس هغه څه کې اکسس نه کوي نو دغه پکې چې کوم دی د سیکیورټي یو قسم له پرابلمس کریټ شوی so it provides a mechanism for concurrent execution which requires complex CPU scheduling چونکه په یو ټایم باندې ایگزیکیوشن کې کنکرنٹ نو ځکه موږ چې د لپاره کوم سی پی یو شیډیولینګ سکیم به جوړو الګوریتمز به جوړو هغه هم ډېر زیات کمپلیکس وایي سی پی یو شیډیولینګ الګوریتم څه ته وایي دا مخکې را روان دی خو جست سی پی یو شیډیولینګ څه ته وایي سی پی یو شیډیولینګ دې ته وایي چې کله سی پی یو د ریم نه پروسس اخلي ریم نه هغه ته سی پی یو ته ملاویږي یو پروسس دې ته موږ سی پی یو شیډیولینګ بیا هغه په کم بیس ملاویږي هغه په پریورټي بیس ملاویږي هغه په پوسټ کم پس سو ملاویږي یا په کومه طریقه ملاویږي هغه به انشاءالله مخکې ډسکس کوو سو ټایپس اف اپریټینګ سیسټم موږ سره چې کوم دی بیا بل ها ټایپس دي نیټورک اپریټینګ سیسټم دی ډسټریبیوټډ اپریټینګ سیسټم دی بیا د هغې کریکټریسټکس دي کې دومره څه نشته دا تاسو چې کوم دی ایزیلی خپله چې کوم دی کتلی شئ چې ټایپس اف اپریټینګ سیسټم کو نیټورک خبرو کو نو هغه اپریټینګ سیسټم چې هغه multiple computers چې کوم دی یا multiple devices یو بل سره چې کوم دی هغه کې کنیکټ وي او خپل ریسورس یو بل سره شیر کوي ته موږ نیټورک اپریټینګ سیسټم ٹھیک شو هغه کې ریسورس شیر کولی شي لکه فایلز شیر کولی شي اپلیکیشن پروګرام شیر کولی شي پرنټر شیر کولی شي اگر تاسو کته شي نه اکثر تاسو په لایټس کې چې کوم دی ملټیپل سیسټم یو بل سره کنیکټډ وي نو که یو سیسټم بل ته فایل لیږي نو بالکل لیږلی شي या printer was connected होगा control p printer print होगा सी द डिवाइस कनेक्ट so this is called the network operating system पदी चिकम operating system install है तो network operating system ना जो distributed operating system चाहा वो सारा पर different location बांधे दगा multiple computer systems या ऊपर के connect हुई और बाकी कम operating system install है तो distributed हो दगा ऑपरेटिंग सिस्टम چې کوم دي څه کوي هارډویر او سافټویر ریسورس چې کوم دي کنټرول کوي اند مینیج کوي د هر چې کوم د هر کمپیوټر د هر سیستم خپل مینیج ریسورسز او هغه یوټیلایز کوي یوزر چې کوم دي د نه خبر چې زما پروګرام په کوم ځای کې ایکزیکیوټ کیږي بس په ډسټریبیوټر چې کوم دي هغه ټول کمباین هغه ټول کمپیوټر د هغه یوزر پروګرام ایکزیکیوټ کوي د هغه خصوصیات دي ګروپ ډسټریبیوټر یو فائدہ سره ټایم شیرینګ ریسورس شیئرینګ وی ریسورس شیئر مطلب چې کوم پروسیسر دی سټوریج دی میموري دی ټول یو بل پروسس پرابلم یو راغی ټول په شریکه پیلګیا شو او هغه څه کوي هغه چې کوم دی ایکزیکیوټ کوي نو دا ته موږ ریسورس شیئر ټرانسفرنسي دا پکې یوزر ته کوم دی کمپلیکسټی نه ښکاري چې مطلب کم ځای کې دا کېږي څونه کمپیوټر دی څنګه طریقې سره کېږي بس هغه ته چې کوم دی سنګل یو سیستم ښکاري په هغې باندې ایکزیکیوټ کېږي سکیلبلټي نو چې څومره سیستم پکې نور چې کوم دی هارزنټلی اډ کړي او ورټیکل اډ کړي نو څونه مشینان اډ کړي څونه کمپیوټر اډ کړي یو کین ډو اټ که یو سیستم چېرته په یو ځای کې خراب شي نو فالټ ټالرنس مطلب ډسټریبیوټډ سیستم کې به هغې کې دا کیپیبلټي وي چې هغه به بیا نور سیستم اکټیویټ وي هغې به کار کوي نو یوزر ته به هېڅ قسمه اندازه نه کېږي چې سیستم کې څه ایشو ده های اویلیبلټي هر ټایم چې ډسټریبیوټډ دی نو هر ټایم چې کوم دی اویلیبل وي ټھیک شو یو سیستم خراب هم دی بل سیستم کار کوي اویلیبل دی چوبیس and parallel processing support کوي دا چې کوم دی جست د پی ډي سی ټاپکس دی خو لیټ سپوز دلته څه مطلب دی چې چونکې ستا پرابلم دی که نه نو هغه په ملټیپل سیسټم باندې ډیوایډ شو نو په یو ټایم کې ستا پروسس چې کوم دی پروسس کېږي ایټ د سیم ټایم بل پروسس کېږي دی ته وایي پیرل پروسیسنګ
چیلنجز په دې کې څه دي کمیونیکیشن ور هډ یو بل څه چې کله دا سیستم یې خپل کمیونیکیشن کوي انټر پروسس کمیونیکیشن مخکې را روان دی هغه لږ ور هډ دی چې هغه ډیر زیات کوي کو پروسس ډیر زیات کوي پروسس پیجز ډیر زیات جوړ شوی یا پروسس ډیر زیات تقسیم شوی نو بیا هغه ور هډ کوي ور هډ مطلب چې کوم دی هغه یو قسم لا هغه باندې ولوډ سیوا کوي نتورک لټنسي بعض اوقات چې کوم دی که چاته نیټورک سوي شي یا بل سوي نو بیا به هغې کې ډیلی راتلی شي ډیټا کنسسټنسي دغه ډیټا په ډسټریبیوټر انوایرمنټ کې یو شان ساتل دا هم یو غټ چیلنج دی ټیک شو چې ملټیپل نوډز دي هغې اکسس کوي موډیفای کوي چینجز به کوي this is able to make it consistent. This is a big challenge for the distributed operating system. Security is the major concern, especially چې کله ډیټا او سروس شیر کیږي په ملټیپل نوډز باندې نو سکیورټي هغه ځکه ډېر انتهایی یو چیلنج وي چې څنګه طریقه سپوز دا ډیټا ځکه چې دا ډیټا او ګلوبلی شیر شو دا په ټول سیستم باندې نو څنګه طریقه سره به د سکیورټي راولو دي ریسورس مینجمنٹ ورژن کمپیټیبিলিټي سافټویر کمپلیکسټي دې مطلب دا دی چې زموږ سره چې ډسټریبیوټډ سیستم دی اپریټینګ سیستم دی نو بیا هغه ډیپند کوي په هارډویر باندې چې زموږ سافټویر باندې چې هغه آیا د یو خاص سیستم چې کوم هارډویر دی هغه سره کمپیټیبل دی کنه دی ټیک شو نو دا سيزونو بیا په دې کې خیال ساتل پکاري بهر کې د دې زمونږه د دې اپریټینګ سیستم هیڅ تعلق نشته. This is just for your knowledge.